اجوف په باره کې مو خبره کړې وه. څه اجوفو کې څه کېږي د عین کلمه غورځي که نه دې متعلق اوس یوه پیدا ښایي. فایده صیغ امر اجوف را از صیغ محموز العین که در آن به قید اصل همزه حذف شده به همین وضع امتیاز باید کرده. دی چې صیغ امر اجوف چې د اجوف له کوم امر ولا سی سره چې لکه قوله یقولون قال یقولو که نه بیا نه جوړ شو قل انداسې باع یبیع اجوف له صیغې دي که نه بیع بیعا بیعو. دې کې تاسو وکتله چې دې کې د کوم واو حذف شوه ده یا ورکې د یا حذف شوي ده. څه کله مو امر کې چې شک او نون ثقیله داخلو صحیح ده یا نون خفیفه داخلو یا هم داسې ته نورو صیغو کې کله نون ثقیله سره وړل شي په هغه ټیم کې دا واو یا واپس رسي که نه رسي رسي که نه. خو که محموز العین وي یا بل داسې همزې ولا خبره یي نو هغه ځای کې به د محموز العین ولا عین واپس به نه رسي یا حمزه واپس نه رسي. اوس همدا خبره ښایي دی چې صیغ امر اجوف را د اجوف امر ولا کومې صیغې دي از صیغ محموز العین د محموز العین نه کوم محموز العین کې دران به قاعده سل څه په هغه محموز العین کې د سل قاعدې په واجب نه صحیح ده حمزه حذف شده حمزه خو ورکې حذف شوي ده که نه اصل کې اسأل و که نه ونه جوړ شوه ده سل صحیح ده نه دی څه به همین وضعه په همدې طریقې سره امتیاز باید کرد جدا کول پکار دی صحیح ده امتیاز کول پکار دی ورکې تمیز کول پکار دی بلا کول پکار دی صدی کې غلط نشي کې در اجوف غیر واحد مذکر و جمع مؤنث به هما صیغها عین باقی میماند. په د اجوفو کې که کتلی می که نه یو واحد مذکر ده یو دو شولو بل ورکې جمع مؤنث ده دینا سوا صحیح ده بهما صیغها په ټولو صیغو کې عین باقی میماند عین ورکې باقي پاتې ده صحیح ده. تاسو وګورئ قل قل د ویلو دي کې خو واو نه ده پاتې که نه نشته ورکې صحیح ده همداسې جمع مؤنث له کومه صیغه ده څه جوړېږي هغه قولي قولن او امرونه څنګه رسي قل نه رسي که نه قل نه اوس دي کې واو شته ده واپس نشته که نه همداسې بیع بیع کې یا شته ده نشته که نه همداسې بیع بیعا بیعو بیعي بعنا دې ځای کې یا نشته یا که نه نه جمع مؤنث له کومه صیغه ده او د واحد مذکر له کومه صیغه ده دغو دوو کې خواو ته یا نشته که نه خو نور بهما صیغها په ټولو صیغو کې عین باقي میمان عین ورکې باقي پاتې اوس وګورئ که نه چون قولا تسنیې کې واو شته یا که نشته شته د قولو کې جمع کې واو شته یا منځ کې که نه قولي کې یا واو شته ده کسې کا په پیشکو ده همداسې بیعا کې یې پاتې ده بیعو کې پاتې ده بیعي کې پاتې ده خو صرف چې شي کې نه ده پاتې بیع کې نه پاتې اول او واحد مذکر ولا صیغه بل جمع صحیح شوه همداسې خف کې یا څه ده الف نه ده پاتې که نه ډیلیټ ده که نه خف نه کې هغه ده خو تسنیې کې ښه ده وګوره خافا خافو خافي خویسیس و در نون ثقیله و خفیفه هم عین باز آمده. خو بیا نون ثقیلت خفیفه په څه راوړي که نه بیا د واحد ولا صحیح کې یا چې رسي یا واو یا واپس ورکې رسي صحیح ده لکه قولن دا د واحد مذکر صیغه ده که نه امر صیغه ده نو دی څه در نون ثقیله و خفیفه هم عین باز آید عین ورکې واپس رسي صحیح ده قولن نبیعن خافن و در محموز عین او په محموز العین کې در جمیع صیغ عین محذوف میماند په ټولو صیغو کې به غین محذوف وي عین به ورکې واپس نشي راوړی صحیح ده ا به نه رسي لکه وګوره زر زیرا زیرو زیری زیرا زیرنا وم کتلو زیر څه ده زیر ټکه اصل کې از ار و که نه یا از ارو چلو حمزه منځ کې شته که نشته زائره ده که نه اصل کې عین منځ کې راغلي یا که نه راغلي راغلي دا حمزه وګوره سره ورکې شته نه د زیر کې یا نه راغلي او پس زیره تسنیې صیغه ده که نه کې نه راغلي زیرو کې نه راغلي زیري کې نشته وګوره زیرین نه کې نشته همداسې زیرین نه خو د نون ثقیله ګردان شو که نه بیا ورکې نه راغلي حمزه واپس د سأل یسألون امر جوړ شو د سل که نه دې کې تاسو وګورئ سل ونه جوړ د سل سلا سلو سلی سلن اوس دې کې حمزه چې ته واپس راغلي بیا نه راغلي که نه همداسې نون ثقیله په داخل کې بیا نه رسي سلن سلان سلن سلن سلان سلنان بیا ورکې راغلی نه ده راغله. دا فایده د تیره شو مخکې اجوفیایي السمعه
د باب سمعان ته اوس اجوفي یی خای خا کنه عین په ځای کې چې شرغلی یا برغلی لکه هغه مثال د النیلو النیلو منه یافتن د چې مندل خا کنه یافتن منه مندل تلیم یافته منه تلیم مندل یا کنه تلیم یافتن دین روتله یافت ټکه صحیح شوه دریافت منه تپوس اتناو کو صحیح شوله یو تلیم افتا ده تلیم آفتا یعنی تلیم ته آفت جوړ شوه ده آفتا آفت تیل شي کنه یو تلیم اختا ده تلیم اختا منه تلیم وربنې اختا شي لیونه یې کړی وي صحیح ده یو تلیم یافته ده تلیم یې رښتیا وکړی ما تیل شي نال ینالو نیلن اوس نیلا ینیلو اصل کې کنه نیلا کې کاله با ولا قاعده اوچلې ده کنه ایم پکې چا سره بدله که الف سره بدله که نیلا نه جوړ شلو نالا ین یالو اصل کې کنه ین یالو د نون ولا حرکت څه ده دا خو ساکن ده کنه ین یالو ده کنه ی ولا حرکت چا تیر کو نون ته مرګو کنه یا نیلو جوړ شو دا اوس به د شکی یا په الف سره بدله کی یا نالو نه جوړ شو یا خا په ونه شلی ګورګي کنه خا پکې لکه کمې قاعده چې ده یا خا په ونه جوړ شو د سیدو ده اوس اعلالات جمله صیغش ی ټول صیغو له کوم اعلالات څه دي صیغش منه د دغه ولا صیغې کنه بقیاس آن چی په ماغه قیاس پنه د ماغه طریقې سره ورکی وک بیان کردیم سو کوم ماده ته بیان کړل صحیح ده می توان کرد ماغه شی تکول پکار دی می توان کرد منه ما شی تکول پکور دی ما طریقې سره وچلو کنه یا خاپ ولا قاعده کې چلیږي کنه یا خاپ یا خپان یا نلو یا نلانی یا نلو تنالو تنلانی یا نلنا یا خپ نوم کتو از دیگر ابواب ثلاثی مجرد نور دی ثلاثی مجرد لکم ابواب دی کنه تصریف و سیغ می باید بر اورد گردنون تصریف چیش تیل شی گردنون تیل شي کنه تصریف گردنون و سیغ سیغه می باید بر اورد روړل پکور دي خپل پوي شولې اوس کنه هر څه باندې تاسو پوي شولې اوس اجوفي واوید د خای اسباب افتعال دی باب افتعال نه تجوفي یی خای الاقتیاد اقتیاد اقتیاد افتعال په وزن دا کنه ده د کوشیدن چشتل شي کوشیدن چشتل شي الاقتیاد سمانه د کوشیدن مړکوالی تل شي کوش قتل خود کوشی تل شي کنه خود کوشی کوش منه مړکوال کش منه رکنش کول صحیح ده لګ مدر کاش کا هغه پر سي ټکه ده کنه کش کول منه مخ ته کنش کول یو کوش نمو کوش کنه مړ می کا کوش تنندین راته لګنه اقتاد هغه مړ کو صحیح ده اقتاد مړکی اقتیادن په مړکونه سپه هم مقتاد نه مړ کړه ده مړکونی کده دسی کی به مخ ته تخیص د اسم فاعل د اسم مفعول یو شون دی رسیخه کنه وقتی د مجهول صيغه شو کنه یقتاد اقتیادا فهو مقتاد الامر من اقتاد والنهي عنه لا تقتد الظرف منه مقتاد خوسی چې اسم فاعل و مفعول به یک صورت شده په دې باب کې د اسم فاعل د اسم مفعول یو شون دی روغ دی فهو مقتاد کیم کتل او کنه دا اسم فاعل صيغه ده بیا ورپسې فهو مقتاد دوباره راغلی کنه دا د اسم مفعول صيغه ده بیا ورکې د ظرف وګورئ دا مقتاد ده درې وړې شون دی کنه لیکن اسم فاعل در اصل مقتویدون بوده دوی صدیق غلط نشي اسم فاعل اصل کې مقتویدون ده ښه کنه واو لاندې زیر د اسم مفعول څنګه ده واو بنې زبر ده اصل کې صحیح شو با کسره واو په واو کسره سره ده و اسم مفعول مقتودون با فتح واو اسم مفعول کې واو بنې شده زبر د دې کې د مقتویدون کې واو په الف سره بدل شوه ده او مقتودون کې واو الف سره بدل شوه دي کاله با قانون دی واجنه کنه سکله واو نه مخکې شر شي متحرک راشي د واو چې سره بدلیږي الف سره بدلیږي کنه مقتودون مقتدون جوړ شو مقتودون مقتدون جوړ شولو و ظرف هم کې هم وزن مفعول می بشد دا و ظرف څه ده دا دی مفعول په وزن باندې ده صحیح ده همبرین صورت است پندی صورت باندې ده صيغه تثنیه و جمع مذکر امر حاضر و د تمخته ای کنه چې تثنیه او د جمع مذکر امر حاضر ولا صيغه ده دی ګوره وته اقتد دی لو کنه اقتد من مړی کنه اوس اقتدا تو سودوای مړکای اقتدا اور کی چې شو واپس رغلل تینا بعد اكم یي سورګ نه وو سورګ ماغه په ځای الف راغلی کنه اقتادو بتثنیه و جمع مذکر غایب ماضی متحد است دوی صدیقی دا امر ولا صيغه سي د تثنیه جمع ولا دا دی ماضی ولا سکوما تثنیه او د جمع مذکر غایب صيغه سره د ماغه سره بالکل یو شون دي د متحد است منه بالکل یو شون دي صحیح ده تو سی ماضی ولا گردانونه که اقتاد ماضی صيغه ده کنه
اقتادا اقتادو صحیح شوه دا شی کېږي که نه او مضارع ولا سیال څنګه د اقتادو اقتادان اقتادونه صحیح ده دا شی کېږي که نه امر ولا ګردانه کې اقتادا اقتادو وګوره ماضي سره برابر شوي که نه مگر اصلی ماضي به فتحه یې واوسته خو دې کې غلط نه شي که اصل یې سره وبسې بیا د ماضي ولا په د واو باندې فتحه رسي لکه اصل کې خو اقتودا ده که نه اقتودو ده او امر کې څه ده امر کې داسې نه ده ښه که نه امر کې زیر رسي اصل کې اقتوده ده داسې کې واو کې څه رسي زیر رسي صحیح ده څه اصل یې راوبسي اصل نه پته لګېږي که نه و اصل امر د امر ول اصل کې از مضارع ساخته شد د د مضارع نه جوړ شوی ده که نه با کسره یې واوست واو کې کسره د بر آوردن اعلال دیگر سیغ دشوار نیست بر آوردن اعلال کول د اعلال دیگر سیغ د نور صیغې دشوار نیست ګران نه ده ښه که نه د نورو صیغو کې گردان چلول طریقې چلول قاعدې چلول ګران نه دي